أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د رمضان میاش الحمدلله تیره شوه. نن د اوړوکې اختر د میاشتې تقریبا 9 تاریخ دی او ته ویلی شي چې د بوزې د میاشتې هم 1/3 حصہ یعنې ړومبی 3 حصہ په تېرېدو ده. د رمضان په میاشت کې امت روجې نیوې، دې ته به یې رمضان کا روزه، جبکې د شوال د میاشتې نه پس چې کوم د کال حصہ ده د راتلونکي رمضانه پورې، په دې کې به هم امت روجه نیسي، خو د هغې نوم دی ایمان کا روزه. پہلے تھا رمضان کا روزہ اب ہے ایمان کا روزہ. د رمضان روجې غټ صفت داو چې په هغې کې حلال څیزونه امت په ځان حرام کړي. الله ورته وی حلاله روټۍ به هم نه خورې او حلال جنسي تعلق به د ښځې او د خاوند په منځ کې بند دي. او د دې ټریننګ نه پس بیا چې کله د بوزې میاشتې شروع شوې نو بیا ورته وی چې حرامو له خو به ډوګوتې نه خورې او ډوګوتې نه وروړې. نو ته ویلی شي چې د رمضان روزه ختم شوه، د ایمان روزه شروع شوه. نو د ایمان د روزې ړومبنی ریکوایرمنټ یا ړومبنی ضرورت دا دی چې حرامو له به بلکل خوله نه وروړې او حرام به په تا باندې د ورځې هم بندي او د شپې هم بندي. تا دا ټریننګ دی له کړی. یو لفظ دا دی چې رمضان کا روزہ اور ایمان کا روزہ، او بل ټرمینالوجي دا ده رمضانی مسلمان او ربانی مسلمان. رمضانی مسلمان دی ته وایي چې په رمضان کې خو ټیک ټاک زندگی تیروي، خو ربانی مسلمان دی ته وایي چې د هغه دپاره رمضان او په غیر رمضان کې څه فرق نه وي، بلکې په هغې کې هم ټیک ټاک د الله د حکمونو مطابق زندگی تیروي. دی ته وایي ربانی مسلمان. د دې وجه نه هوښیار خلق تا ته وایي چې رمضانی نه بنیې بلکې ربانی بنیې، چې تھرو آؤٹ د ایئر ټول کال ستا کردار چې دی د یو مومن په شانتي وي. یو بل د پوه کولو انداز دا دی چې د رمضان مهینه په حقیقت کې ټریننګ او د رمضان نه پس کمې میاشتې چې راځي دا په حقیقت کې امتحان دی. نن سبا د 10 او د 9 د کلاس امتحان دی. د دې هلکانو نه موږ عبرت اخیستی شو ځکه دی بنیادي طور یو کال په خپلو کلاسونو کې ټریننګ کړی، استادانو ورته سبق ویلی، د هغې نه پس بیا لیبارټرۍ ته لیب ته تلي او پریکټیکل یعنې عملي تربیت حاصل کړی او د وایوا یا د زباني امتحان دپاره استادانو هغې ته د جوابونو چل ښوولی دا ټریننګ و. خو اوس هغې په حال کې ناستي او امتحان ورکوي، دې ته ټیسټ وایي. دغه ټریننګ به الو فایده کوي چې په دې ټیسټ کې دی پاس شي او دلته هر هغه تربیت چې دی ته په سکول او په کلاس کې ورکړی شوی هغه تربیت پراپرلی دی ریپریزنټ کی په خپلو پیپرو کې، په خپلو زبانی امتحانونو کې او په خپلو تحریری لیکلو کې او په خپل عملی تجربه کې، نو بیا به دی پاس شي. دغه رنګې امت چې په رمضان کې کم ټریننګ کړی د تراوو په صورت کې، د پیشمنی په صورت کې، د تهجد په صورت کې، د ورځې د څه نه خوړلو په صورت کې،
او د ویترو په یو ځای د امامتۍ سره کولو په صورت کې د هغې ټیسټ اوس شروع شو. نو که په دې ټیسټ کې فیل شو نو هغه ټریننګ یې بیکاره شو. نو څنګه چې د سکول هلکان د 9 او د 10 هلکان احتیاط کوي چې په حال کې چېرته غلطي ونه کړي کینې ټول ټریننګ او ټول تربیت به اوبه اوسي. داسې هر مسلمان له پکار دی چې د بوزې په میاشت کې هر وخت احتیاط کوي چې اوس زما اگزیم دی، اوس زما ټیسټ دی، اوس زما امتحان دی، دلته چېرته فیل نشم. ځکه چې کوم مقصد زما دی هغه دی تقوا حاصلول او هغې د تقوا په سرټیفیکیټ باندې بیا جنت ته تللو، هغه به زما نه ضایع شي که ما امتحان صحیح ورنکو. نو رمضان کے بعد کرنے کا کام دا یو داسې ضروری کار دی که دا تا ونکو نو ته به فیل شي، اکه فیل شي نو ټوټل خساره ده. الله تعالی په قرآن کې چې د رمضان کم خبره کړې چې خلاصولی نو ولې تکملو العدته شمار پوره کوې. نو شمار موږ پوره کو الحمدلله د 29 په ځای باندې 30 شوې. نو بیا راته څه وې ولتکبروا الله علی ما هداکم، بیا تکبیرونه ډېر ووایې. نو د اختر په مانځه کې مونږه زمونږ امام استاد او زمونږ خطیب ډېر شی تکبیرونه ووې. نو هغه خبره د څه حده پوره شوه. نو بیا راته څه ووې اذا سألک عبادي عني فإني قریب، زما بنده زه لرې نه یم ته لرې کېږې. نو زه خو درته نږدې ما. نو په رمضان کې ما د یو پروټوکول درکو نه ځان ته مې را نږدې کړې، نه هسې نه چې په بوزه کې بیا زما نه لرې شي. نو ته به ډېر بېوقوفه یې چې په بوزه کې د الله نه لرې کېږې، په روژه کې ورته نږدې کېږې. نو الله وایي فلیستجیبوا لی، زما خبرې به منې. فلیستجیبوا لی، زه چې راته کومه خبره کوم زه خو ستا دعا قبلومه. نو چې څنګه زه ستا دعا قبلوم داسې هم ته به زما احکام قبلې. نو ته ویلی شي چې د اختر د میاشتې نه پس زمونږ اصل امتحان شروع شو او هر هغه کارونه چې موږ په روژه کې کول نو بعضې خو به سټاپ شي. لکه موږ به 20 رکعاته تراویح کولې هغه سټاپ شوې، خو موږ 9 رکعاته مونږ د ماسخوتن چې کوو هغه نه دی سټاپ شوی. نو کوم خلق چې په رمضان کې د ماسخوتن مانځه راتلل او په رمضان نه پس وی پرېښوده تلل، دا خلق په ټیسټ کې فیل شو. موږ د رمضان په میاشت کې با ویتر با جماعت کول، خو اوس هغه ویتر موږ به ځان له کوو، خو چې کوم خلق د ځان له ویترو دپاره اویلیبل نه نو دی بیا په ټیسټ کې فیل شو. او کم خلقو چې د سار پېشمني نه پس په د امامتۍ مانځله د سار مانځله تلل نو پېشمنۍ خو ترې کټ شو، خو د سار مونځ لا بحال دی. نو کم خلق چې د سار په مانځه کې اوس نه نو دی په ټیسټ کې فیل شو. بعضې خبرې هلته هم وی او دلته هم دي، بعضې خبرې هلته وی او دلته نشته. هلته کې فرض روژه وه، اوس فرض روژه ختم شوه. هغلته کې هر فرض عمل د 70 فرایضو برابرو، اوس هغه کاونټ یا هغه شمار ختم شو. اوس یو فرض دی. خو په هغې وخت کې موږ ته ویلو چې انفاق به کوئ، د الله په لار کې به خرچه کوئ او الله په لار کې به څه ورکوئ. نو موږ ته اوس هم هغه حکم متوجه دی چې د خلقو سره به ښه کوئ. ځکه د رمضان د ذکر نه مخکې په صورت بقره کې الله تعالی د تقوا دپاره کلک الفاظ استعمال کړي، اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون. دغه کشان چې دي دا رښتیني دي او دا تقوا والا دي، الله والا سرټیفیکیټ ورکړو. هغه کارونه به کول غواړي کوم چې الله په هغې کې د هغې ذکر کړی. موږ د رمضان په میاشت کې یقینا چې منځونه کړي دي الحمدلله. د رمضان په میاشت کې یقینا چې موږ روژې نیولې دي الحمدلله. او د رمضان په میاشت کې اکثرو خلقو زکات ورکړی دی الحمدلله. د رمضان په میاشت کې خلقو اعتکاف کړی دی الحمدلله. لیکن د غریب همدردي، د غریب سره ښه کول دا په هغې وخت کې مو اوس هم شته. دویم نمبر والله چې موږ ته کوم ټکی ویلی هغه دی والموفون بعهدهم، لوز پوره کولو. نو څنګه چې د رمضان په میاشت کې موږ ته لوز پوره کول یو ضروري عمل ښکارېدو، هغه لوز پوره کول اوس هم ضروري عمل دی. زموږ د خلقو سره معاهدې دي، د هغې معاهدې خلاف ورزي به نه کوو. او د امت په دې زمانه کې اکثر کسان په دې کې خویږي، لکه سیاسي لیول باندې چې والې نو اوس د پی ډي ایم او د پی ټي آی مذاکرات شروع دي. الله دې کړي چې دای په منځ کې معاهده وشي، خو خطره دا ده چې دا سیاسي خلق د خپلې معاهدې نه تښتي. او یو سیاسي لیډر
چې برسر عام دا وی چې وعدہ کوئی قرآن کا لفظ تو نہیں ہے او قرآن کا حکم تو نہیں ہے، د دې نه به د هغې د جهالت پته لګي چې د قرآن د علوم په باره کې جاهلیت څومره عام دی. نو الله څه وایي واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، لوز به پوره کوئ، د لوز به ستاسو نه تپوس کیږي. د دې نه مخکې زموږ سیاسي قیادت د بېنظیرې مرحومې او د نواز شریف په صورت کې میثاق جمهوریت کړی، بیا ترې دواړه تښتېدلي وو، ځکه چې معاهده ماتول موږ ته څه ګناه نه ښکاري. جبکې الله وایي تا چې کله معاهده وکړه نو د دې معاهدې به د نه زه تپوس کوم. وان العهد کان مسؤولا. نو والموفون بعهدهم، نو وعده موږ څه ریټن وعدې دي، ایکسپلین دي، او څه وعدې انډرسټوډ دي، لکه د پلار او د زوی په منځ کې معاهده، د مور او د لور په منځ کې معاهده، د ښځې د خاوند په منځ کې معاهده، چې دی د یو بل سره سرویسز ورکوي، دی د یو بل سره کوآپریشن او تعاون کوي، دی لیکني نه خو دی پابند دي. دارنګې موږ د ګاهک چې څوک سودا خرڅوي څوک ته سودا علي، د هغې په منځ کې هم یوه معاهده او چې څوک د چا سره نوکري او مزدوري کوي د هغه هم معاهده او کنټریکټ چې څوک واخلي او هغه څه ټیکه والي د هغې هم معاهده. دا معاهده پوره کول ضروري دي، ځکه د منافق ړومبنۍ نښه چې ښوولې وه هغه دا ده چې اذا عاهد خالفه، چې کله دی معاهده کوي نو بیا مخالفت کوي. نو د منافقت نه ځان بچ کولو دپاره یوه ذمواري زموږ دا ده چې موږ به معاهدې نه ماتو. والموفون بعهدهم، د یو سړي د اخلاقي لیول پته د دې نه لګي د تقوا چې دی د معاهدې څومره خیال ساتي. او که یو سړی وي نفلوں کی انبار لگائے، لیکن کم سړی چې د نفلونو منځونه خو ډیر کوي لیکن معاهدې کی پابندی نہ کر سکے، لیکن د معاهدې پابندی نه کوي، تو یہ ایک بیکار انسان ہے، دا بیکار شخصیت دی، دی اسې ځان لی تندی وسولاو، دا سړی د سړیتوب خاوند نه دی. نو گویا کې چې د رمضان نه پس زموږ چې د چا سره معاهده کم از کم د ملازم په حیثیت سره چې زما په 8 بجې ډیوټي، نو د معاهدې تقاضا دا زه 15 منټه کم په 8 ځان رسوم، زما په 2 بجې چوټي، نو د معاهدې تقاضا دا زه 15 منټه د پاسه په 2 بجې هغه ځای پرېږدم. او بیا د معاهدې تقاضا دا ده چې زما سره څوک دیاړي کوي نو چې د ماښام د ډیوټۍ نه مخکې ورله زه پیسې ورکم، ځکه چې د هغه خوړله وچه شوي نه چې ما وله پیسې خپلې ورکړي. کو فرض که د هغه دیاړي زه لیټ کوم، دا زه د معاهدې خلاف ورزي کوم، زما عمرې او زما اعتکاف ما د دې جرم د سزا نه بچ کولی نشي. نو والموفون بعهدهم. او بل چې موږ ته په هغې صورت آیت البر کې ښوولی او دا ویلو چې تاسو ته به د تقوا سرټیفیکټ الو میلاویږي او ستاسو د رښتینوالي پته به الو لګي. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، چې پتا کې صبري، پتا کې زغمي، نو چې کله پتا لوږه تنده راشي نو بیا هم ګډې وډې نه وایې، او چې کله پتا بیماری راشي نو بیا هم ګډې وډې نه وایې، او چې کله د الله په لار کې د سخت تیرولو موقع راشي نو کله به باګرام جیلی، نو کله به پولی چرخی جیلی، نو کله به د قندهار ایربیسی، نو دا ټولو ځایونو ته چې کله ته تیار شي نو الو به تا ته میلاویږي. د الله دین داسې په اسانه نه راځي، د دې لپاره به ته تکلیفونه برداشت کړې، نو کله به ته جیل ته ځې، نو کله به ته میدان جنگ ته ځې، نو کله به ته لوږه برداشت کړې، نو کله به ته شهید کیږې، نو کله به ته غازی کیږې، چې دا صفتونه پتا کیږي. دا خبرې چې شي دا ټوله چې راجمع کړې نو الله اولئک الذین صدقوا، دغه رښتیني دي، اولئک هم المتقون، تقوا دې خلقو ته میلاو شوه. ګوره د روژې په حواله باندې چې کوم ذکر الله کړو نو ترکیب یې داسې استعمال کړی، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایمان والاو په تاسو روژې فرض شوي دي، دا روژې ستاسو نه مخکې خلقو هم فرض شوي وې، ولعلکم تتقون، شاید چې تاسو ته تقوا میلاو شي. دلته شاید الفاظ دي، یعنی الفاظ دومره زوردار نه دي څومره چې په دغې بله خبره کې زوردار دي. زوردار څنګه دي؟ ګوره په دې الفاظو کې ډېر فرق دی. هلته دي اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، او دلته وایي لعلکم تتقون. دې کې دې ته اشاره ده چې یوازې په روژه نه خلاصېږي، دغه کارونه به ورسره کې نو بیا به الو تا ته تقوا میلاویږي. نو موږ ویلی شو چې هر هغه کارونه چې موږ ته د یقیني تقوا د حصول دپاره ضروري دي
او په آیت البر کې په صورت بقره کې د رمضان د په باره کې د آیات نه لږ مخکې موږ ته ویلی و په هغې کې څه دي نمبر 1 عهد کې وفا چې لوز به پوره کوو. نمبر 2 غریبوں کې خبرګیری نو که ستا په خوا کې غریبانانی او ستا خور او ستا ترور او ستا وراره ستا د امداد نه مستفید کیږي نه بلکې نعوذ بالله ستا سره ورانی یا د خور برخه ته نه ورکې نو که ته هر څومره سیروزی چیلې لګې خو په پردي مال باندې لګې نو حضرت عبدالله ابن عمر روایت دی د هغه قول دی چې که ته دومره منځونه وکړې چې ملا دې کږه شي او که ته دومره روژې ونیسې چې د ویښته په شان نری شي نو هیڅ فایده نشته ځکه چې تا رزق حرام دی اسے لیونے شوئے. نو غریبوں کی خبرگیری خصوصاً ان غریبوں کی جن کا حق تمہارے اوپر ہے. ډیر شي خلق دی چې آبادی کوي خو د سیمټو والا بیل نه ورکوي دکاندار پسې ګرځي د سیخ والا بیل نه ورکوي او مزدور غریبه مصری پسې ګرځي وایي زما ورته پیسې دي او وایي چې سبا راشه دا سړی لیونی دی دا حاجي صاحب دی حج لتلی دی خو د پردی پیسې نه دي ورکړي. نو غریبوں کی خبرگیری ډیره ضروري ده. ورپسې وایي قیدیوں کی خلاصي او کم خلق چې قید دی او کستا وس کیږي او ته د هغې جرمانه ډکه کې یا ضمانت وکې هغه خلاص کې نو بیا ستا دپاره د تقوا سرټیفیکیټ شور دی. او آخر کې وتنگی مصیبت اور حق و باطل کی معرکه میں صبر کا مظاهره. کله به رزق په لحاظ سره تنگ شي نو کله به د بدن په لحاظ سره په مصیبت کې وی نو کله به د حق او د باطل معرکه یي. نو که ته د حق ملګری کېږې نو کیدای شي جیل ته لاړ شي نو که ته د حق ملګری کېږې نو کیدای شي چې خلق دې په ګټو وولي نو که ته د حق ملګری کېږې نو کیدای شي خلق دلی ووټونه در نه کړي او بایلې او کیدای شي چې یا د فوج ونیسي یا د پولیس ونیسي خو دا به برداشت کوي. نو د حق او د باطل په معرکه کې د حق ملګرتیا کې او هغې دپاره د صبر مظاهره کې. نو علماو دا شمارلی دي چې تقریبا 14 پازیټیو کردار دي چې په آیات البر کې ذکر شوي دي چې دا 14 کارونه مثبت چې دا انفرادي دي تقریبا دا بکې نو البته ته د جنت سرټیفیکیټ چې تقوا ده هغه میلاویږي. او 14 کارونه اجتماعي دي چې هغه نیګیټیو دي منفي دي د هغې نه به ځان ساتې د هغې ذکر یې په صورت حجرات کې کړی. کم خلقو کې چې دا ونه اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا الله وی دا صفتونه چې په چا کې یي که نه هغه کسان چې دي د هغوی زړونه ما د تقوا دپاره ټیسټ کړي دي دی آر ټیسټډ او د هغې سرټیفای شوي دي چې دا واقعي متقیان دي. نو دغه صفتونه به هم په ځان کې پیدا کې دا یوازې په روژه نه کېږي چې ته د رمضان په میاشت کې روژې ونیسي بیا آزاد نو آزاد نه فلیستجیبوا لی زما خبره ومنئ. نو کمې خبرې دی الله ومنو وی چې راته وام دا وکئ نو په آیات البر کې مې راته ویلي و او چې راته وام دا مه کوئ دا مې راته په صورت حجرات کې 14 شمارلی و. نو په هغې کې که ته هغې خلاصه ګورې نو ډومبنۍ خبره دا ده لا تقدمو بین ید الله و رسوله د خدای د رسول نه مخکې کېږي نه د الله د رسول نه خو یو د پارلیمنټ ممبران مخکې کېږي چې داسې قانون سازي کوي چې قرآن او شریعت د هغې اجازت نه ورکوي. بیا زموږ د کورونو او د حجرو او د جرګو مشران مخکې کېږي چې هغې خپل غم خادي په داسې پیمانه باندې کوي چې په هغې کې په شریعت کې هېڅ د هغې جواز نه جوړیږي. نو کله که موږ خپل ودونه په داسې صورت حال باندې کوو یا خپل غمونه چې د الله او د الله د رسول په شریعت کې د هغې څه ګنجایش نه دا موږ د الله او د رسول نه مخکې کېږو. نو ډومبنی شرط دا دی چې دا کار به نه کوئ. ورپسې ورته دا وایي چې ادب به یې پکې نو هغه وایي لا تجهروا له بالقول د پیغمبر د آواز د پاسه به خپل آواز نه د پاسه کوئ اینې په زوره به د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوئ او هغې ته به په ادب سره خبره کوئ. او دریم نمبر خبره ته ویلو چې ته به کوشش کې د کوم شي نه چې ځان بچ کې چې غیر مصدقه اطلاعات به خورې نه تا ته چې کله اطلاع راشي میسج راشي تر څو پورې چې تا ویریفای کړی نه نو بیا به فارورډ کې نه. نو په سوشل میډیا باندې چې ته غلط اطلاعات خورې نو دا ته د الله د حکم خلاف ورزي کې. او په صورت حجرات کې تا ته ویلی دي چې ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا که بېدباره سړي تعالی خبر راوړ چې لکه ته خبرې داسې چل شوی تر څو پورې چې تا تحقیق نه کړی او خبره دې ځای ته نه رسولي هغې پورې باید د خولې نه گفت نه راوباسې ځکه د الله رسول ویلو کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع د یو سړي د دروغجن کېدو دپاره بس دا پوره ده چې څه اوري هغه وایي دا تحقیق نه کوي چې خبره چا کړې وه
څنګه شوی وه او په دې کې حقیقت څومره دی او زما د وینا فایده څومره ده. نو دا یو بل خبره ده چې تا ته صورت حجرات ښیي چې د رمضان نه پس چې به کوم خوی په ځان کې پیدا کې هغه دا ده چې غیر مصدقه اطلاعات به خورې نه. او بیا بله خبره صورت حجرات تا ته دا ښیي چې که ستا په وروڼو عزیزانو کې په ایمان والو کې ټکراو راغی نو بیا به غیر جانبدار نه پاتې کېږي بلکې بروغه به ولکې. وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. که دوو جګړه وه د پی ډي ایم او د پی ټي آی جګړه وه ته بیا راپاسې، که د آرمي او د سیول جګړه وه بیا به راپاسې، که د عدلیې او د انتظامیې جګړه وه نو بیا به راپاسې. په اصلحو بینهما دا حکم دی دا به پوره کوې. نو که فرض که ته وایې چې زما پکې څه کار دی او زه غیر جانبدار یم او خپل کار به کوي نو دا ته دا حکم نه پوره کوې نو تا د رمضان ریکوایرمنټ پوره نه کړه. که رمضان ټریننګ تا صحیح کړی نو بیا چې چېرته د دوو کسانو په منځ کې دغه جګړه راشي نو بیا به ته کوشش کې چې د هغې په منځ کې صلح وکړې او هغه د ټکراو نه لرې کې. او بله خبره چې تا ته کړې وه لوگوں کا مذاق نه اڑایې. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. یو لیډر به په خپل جلسه کې د بل لیډر پیښې نه کوي او یو ښځه به په یو کور کې د بلې ښځې پیښې نه کوي. نه به ښځې د ښځو مذاق وړاوئ او نه به سړي د سړي مذاق وړاوئ. انسان احترام به کوې ستا دشمن ولې نه. نو بله خبره دا شوه چې ستا دپاره ضروري عمل دا دی چې که ته سیاست کې او که غیر سیاسي او که ته مسلکي خبرې کې او که ته د جرګو خبرې کې او که ته د جنبو خبرې کې خو ستا په خوله کې به د بل مذاق او د بل پورې پیشاړه کول نه وي ځکه الله په دې پابندي لګولې ده. دا به نه کې نه که تا په منبر دا کار وکړو نو هم ګناهګار او که د ټي وي په سکرین دې دا کار وکړو نو هم ګناهګار. ځکه چې الله بیا په آخر کې وایي چې تاسو په یو بل باندې بدګماني مه کوئ. ان بعض الظن اسم دا یو ګنای. نو ته کوشش وکړه چې ظن المؤمنین خیرا په مؤمن باندې د خیر ګناه کوه خو کوشش کوه چې د یو بل باندې بدګماني ونه کې. او صورت حجرات بل تا ته ویلو چې خلقو له به خراب نمونه نږدې. ولا تنابزوا بالالقاب. یو سړي ته چوها ویل د دې نه غټ ګناه بل نشته. یو سړي ته ډیزل ویل د دې نه غټ ګناه بل نشته. بغیر د ثبوت نه یو سړي ته یهودي ایجنټ ویل د دې نه بل ګناه نشته. نو ته به کوشش کوې چې خلقو له به نومونه نږدې خپل اخلاق په کنټرول کې دا د تقوا د حصول دپاره ستا یو نښه ده. که تا په صحیح معنو کې روجې نیولي او فلیستجیبوا لی الله وایي زما خبره ومنئ نو د هغه په خبرو کې یو خبره دا ده چې چاله به خراب نوم نږدې. او بیا راته ویلي ولا تجسسوا په خلقو پسې به لیدکې نه لګې. پردي ایډیوز ویډیوز لیکینګ والا سیسټم به ختم کې. اکه دا ناروا ته کې او په خلقو پسې ګرځې او د خلقو پټ رازونه کولاوې نو د الله رسول ویلي وی الله ویلي دي چې زما د قسمې په خپل ذات باندې چې تر څو پورې مې ته په دې شرم نه شرمولې تا به زه نه مړ کوم د مرګ نه مخکې به په دې شرموم. نو چې د دې نه زما ستا د ځان د بچ کولو فکر را پیدا شي نو د دې نه پته لګي چې زموږ روجو کار کړی دی. خو که ته د خلقو په سیکرټس پسې لګې بیا وروسته وایي چېرې زه خطا شوم نو دې دا مطلب دی چې ستا روجې کار نه دی کړی ته د امتحان په حال کې فیل شوې. نو د امتحان په حال کې د فیل کېدو نه ځان بچ کولو دپاره یو به تجسس نه کې او یو به د بل د غیبت نه کې. ولا یغتب بعضکم بعضا. خلاصه د دې خبرې دا شوه چې که فرض که موږ دا وایو چې موږ ته د رمضان هغه فواید میلاو شي نو موږ ته به د ایمان روجه نیولي او د ایمان روجه څه مثبت کارونه دي چې آیت البر کې موږ ته ښوولي او څه منفي کارونه دي چې په صورت حجرات کې موږ ته ښوولي چې ځان به د هغې نه ساتو. څه اجتماعي دي او څه انفرادي دي. د اجتماعي د برایو نه د ځان بچ کولو دپاره زموږ ټول کوشش په دی رشتوں کو جوڑنا نظر انداز نہ کرے. منگا نفرتوں کو دور کرنا اور رشتوں کو جوڑنا. کو فرض که زمونږ روجې کار کړی او په موږ کې ښه خوی پیدا شوی نو موږ به رشتې د یو بل سره پیدا کوو موږ به نفرتونه د یو بل نه ختمو. غیر مصدقه سوشل میډیا کو نہیں پھیلائیں او کم خبره چې هغه زموږ تصدیق نه شوی یا په هغې کې د کمیونټي څه خیر نه
نو هغه به په نه راولو، خپل کارکنان به هم په دې پوه کړو چې دا کار مه کوه، په دې الله خفه کیږي. او موږ اوس روژې نیولې دي، د اختر میاشتې ته راوتي یو، فلیستجیبو لی دا تقاضا ده چې موږ غیر مصدقه اطلاعات یا لیکینګ نه کوو. او ورپسې دا چې موږ د مظلوم مدد وکړو. دا مظلوم زموږ ورارم کیدی شي، دا مظلوم زموږ خوارزم کیدی شي، او دا مظلوم زموږ خورم کیدی شي چې کله هغه د خاوند د کور نه ددکار شي او دلته ولا ته برخه نه ورکې. د الله رسول وایي چاته چې خور واپس میلاو شوه، د د هغې پالنه وکړه، د دپاره جنت واجب شو. الله پې دومره مین دی. چا چې د لوڼو پالنه وکړه او هغه یې لویې کړې تر دې پورې چې د سخر کری ورسولې، د دپاره جنت واجب شو. نو د مظلوم په امداد کې اول ستا لور او ستا خور او ستا د کور خلق راځي او بیا نور خلق راځي، دا ستا ذمهواري ده. او په معاشره کې چې کوم شی ډېر خور شوی او خلق پې تباه کېږي لکه نشې او تماشې، نو د هغې د منع کولو دپاره به کوشش کې جهاد به کې ځان به کړی. کو فرض که دا کارونه تا کړي، دغه مثبت او منفي دواړه د پکې راله، نو تا د ایمان روژه نیولې ده. که دا کار دې ونه کو نو ډیره لویه خساره ده. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.